بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیرت مبارک کا پروگرام اس کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے۔ میں تلاوت کے لیے درخواست کرتا ہوں جناب قاری نثار صاحب کو کہ وہ آ کر اللہ کے کلام سے اس بابرکت پروگرام کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا
وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام کی تلاوت کے بعد میں تمام مہمانان گرامی کو اس بابرکت محفل میں اور اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پروگرام سے وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ اس پروگرام میں ہمارے جو جید علماء کرام سیرت کے مختلف پہلو پہ اظہار خیال کریں گے تو وہ یقیناً یہاں سے جاتے ہوئے آپ کے لیے اس سے کوئی بڑا سرمایہ نہیں ہو سکتا. تاخیر کے لیے معذرت ہے، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. اب میں اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں جناب میاں نرسید صاحب کو، مولانا نصیب البخاری صاحب کو اور ڈاکٹر شمس الحق حنیف صاحب کو کہ وہ یہاں اسٹیج پہ تشریف لائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پلیز. ہمارے درمیان ڈاکٹر اقبال خلیل صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. حضرات، اس پروگرام میں آپ کا شریک ہونا، اس پہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قطعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئی دل آغازے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک خوشبودار مٹی حمام میں مجھے ایک عزیز دوست نے دی. میں نے مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عنبر کہ تیری دلاویز خوشبو نے مجھے مست کر دیا ہے. وہ بولے میں تو حقیر مٹی ہی تھی، لیکن مدت پھولوں کی صحبت میں رہی ہم نشین کی خوبی نے میرے اندر اثر پیدا کیا کہ میں خوشبودار ہو گئی، ورنہ میں وہی ناچیز مٹی ہوں. سیرت کے اس پروگرام میں آپ کی شرکت یقیناً یہاں سے مشک اور عنبر کی کیفیت لے کے یہاں سے آپ جائیں گے. میں پہلے مقرر اس پروگرام کا میاں انور سید صاحب کو دعوت خطاب دوں گا. میاں انور سید صاحب تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اس علاقے کے ایک سماجی جانی پہچانی شخصیت ہیں. ہمدرد لیبارٹریز میں مینیجر ہیومن ریسورس ہیں. اقامت دین کی جدوجہد میں انہوں نے زمانہ طالب علمی سے کام شروع کیا ہے. خدمت خلق اور اصلاح میں معاشرہ میں سرگرم عمل ہے. میں انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ افتتاحی کلمات سے اپنی گفتگو فرمائیں.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله ذات چرالی گلی دی نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د هدایت سره چې قرآن پاک دی او د دین حق سره چې اسلام دی د پاره د دې چې غالب کی دا دین حق دا دین اسلام په ټولو باطل ادیانو باندې اگر که مشرکانو ته دا خبره خوښه نه وي. ډېر محترمو معززو علماء کرامو زما د حیات آباد ډېر معززو مشرانو نوجوانانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن په حیات آباد کې مونږه د سیرت کانفرنس انعقاد په یو سوچ سره کړی. هغه سوچ دا دی چې یو طرف ته د نبی مهربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم باطل قوتونه داغي پشان کې څه ګستاخانه حرکتونه کوي او بل طرف ته مسلمان معاشره کې مسلمانان باغی باندې خپل ویني تویلو ته هم تیار دي. خو دا په دې معاشره کې د مسلمانانو نبی مهربان سره چې کومه مینه ده هغه مینه مون په داسې شکل کې دا چې کوم علماء کرام راغلي دي او دوی به تاسو ته خطاب کوي ان شاء الله چې دی مسلمانانو ته دی نوجوانانو ته د دې دا سمت دا رخ د دې تعین کی او د نبی مهربان د جون داغي د اوسوي او داغي د سیرت هغه پټه ګوشه چې هغه اوسه پورې عام کس هغه معلوم نه دي هغه پټه ګوشه د علماء کرام مونږ ته راوړاندې کی او مونږ په هغه باندې عمل وکړو. نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه داوی چې کوم ورکوټه غونډه کې یو فکره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شخصیت دی چې په لومبي ملاقات کې چې هغه سره څوک ملو شي نو په هغې باندې د هغوی یو روب یو هیبت طاری شي خو چې هغوی سره څومره نږدې کېږي او څومره خواته ورځي او څومره نږدې پاتې کېږي نو دومره د هغوی سره محبت او مینه سیوا کېږي. دا د هغوی د شخصیت دواړه پهلو یو د هغوی شان د هغوی جاه و جلال او بل طرف ته د هغوی محبت دا دواړه د هغوی په شخصیت کې موجود وو. عروه بن مسعود چې صلح حدیبیه کې هغوی د کفارو طرف نه راله هغوی چې واپس لاړو د مکې مشرکانو ته وی چې والله زما دې په الله قسم وي زه د کسرا دربار ته تلم زه د نجاشي دربار ته تلم زه د کسرا دفتر ته تلم دربار ته تلم خو کومه مینه کوم محبت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قوم
د هغې پیروکارو هغه سره کومه مینه کوله، کوم محبت، داسې مینه او داسې محبت ما چرته هم نه دی لیدلی. او دویم دا چې کوم جاه و جلال، کوم شان و شوکت د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ما په هغې شاهي دربارانو کې د هغوی نه لیدلی. دا دواړه پهلو، دا عزت، دا جاه و جلال، دا به مونږ کې څنګه راځي؟ دا به مونږ کې هله راځي چې مونږ د نبي مهربان اسوه خپله کړو، د هغې سیرت خپل کړو، د هغوی سنت خپل کړو. دا به په مونږ کې هم راشي. مونږ نن په مختلف مسایلو سره مونږ مخ یو. زمونږ د کور نه والې د کور نه زمونږ تر بین الاقوامي تعلقاتو پورې زمونږ تعلقات خراب دي، یو فساد سره مخ یو. د هغې اصل وجه هم دا درنو چې مونږ د نبي مهربان سنت، پوره سنت مونږ نه دي خپل کړی. انشاءالله زمونږ علماء کرام به مونږ ته دې باندې خبره کوي. ډاکټر محترم ډاکټر شمس الحق حنیف صاحب دوی به خطاب کوي، کلیدي خطاب، صدارتي خطاب به د دوی وي انشاءالله. محترم مولانا مسیح ګل بخاري صاحب د دوی به اوس لومبی درس د دوی وي انشاءالله. او محترم سید عدنان کاکا خیل، مفتی عدنان کاکا خیل، هغوی به انشاءالله لږ ساعت کې رورسي. یو لسنیم بجو ته بیګا چې ما سره خبره شوې ده انشاءالله یا 11:30 بجې هغې ویلي به رارسم. د هغوی به انشاءالله خصوصي خطاب وي. او موږ د دې ټولو علماء کرام خصوصا د مفتي صاحب چې هغوی په لاره دي ډېر زیات مشکور یو چې دوی موږ ته ټایم راکړ. انشاءالله تاسو په سکون سره د دې علماء کرامو تقاریر واورئ. مونږه بره د بک سټال هم اهتمام کړی دی، په هغې کې سیرت کتابونه به انشاءالله تاسو ته پراته وي. د پروګرام نه بعد به انشاءالله مونږه د ماسپښین لمونځ دلته کوو، روټۍ به ستاسو مونږ سره وي انشاءالله. او ښه په صبر او ښه په اطمینان سره دا خبرې تاسو د دې د تقاریر واورئ انشاءالله. زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم، تاسو دلته راغلي، د وخته راغلي، وخت مو راکړی دی. الله دې ستاسو په مال، ستاسو په اولاد، ستاسو په وخت، ستاسو په عمر او ستاسو په صلاحیتونو کې ډېر ډېر خیر او برکت واچوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.